أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين دے آیت شالا پاک جل وعلا شانہ بنی اسرائیل آغاز سے ذکر کو دینا محکم لاوز مضبوطہ وعدہ لازن خلی چکیم شای متوستا تورات په شکل سے قانون دیر کرو احکام الہی دی دا به ټول توس په دې باندې عمل کوي او اول نو څخه اخیره پرې چې سمره د الله پاک احکام دی به ټول توس معنی بیا بهر خل انساني تبعد دی لشکې دولې د لیکل بیا خدای پاک کوه تور په دی باندې بالکل مکمل دا سر چکرلو پر چګ کړو داسې دوی زه په توس باندې کوه تور ارتره معنی کنه معنی دی د جباس خدای تسلیم شي اومه منله لکه بل دی شالا پاک فرمائی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم چې کله میش کوه تور په دی باندې ارچکړو داس جوړ شو لکه صاحبان لکه ساپر او دی دا یقین وشو چې دا کوه تور غار په میش باندې ارلویږي او دا مو ویل خذوا ما آتیناکم بقوه کیم شای چې زه در کوم تورات آتوس په قوت مضبوطی سره ونسه عمل پوند وکړي واذکروا ما فيه لعلكم تتقون کیم د مو احکام چې په تورات سری په ټوله باندې عمل وکي به توس پارزګوري شي بیا به زنه علما زنه خلک پیدا اعتراض وکړو چې دا خو خدای پاک دای مجبور کړلو بل دي خدای پاک دا ویایي قرآن شریف حکم دا لا اکراه فی الدین په دین سے مجبور اول نشتا بیا علما ویایي چې یو کافر دا کافر ته بدعوات ورکوي او یو مسلمان دا مرتد شي سړی چې مرتد شي ته به درې ورځې مهلت ورکوي جیل ته به وچوي علما به ویل شي د چې کیمه شکوک و شبهات یا به ټول لرې کو این ورسته که اسلام یې روړو ایمان یې روړو خو شاکنی به امروي او شزینا امروله نشي آب بارحل په جیل شي به شکوک و شبهات ټول لرې کول شي بیا دی وجنه دی مثال داسو لکه مرتد بیا دی د پر مارګ یا وزکه خدای ته چې کوی تور مې در منار چکړو تو اسمانه کنه معنی دی چې وای وای خدای باز تسلیمي خدای پاک دا خبره ذکر کوي و اذ یود کا وخت اخذنا چې میجو خستا میثاقکم مضبوطه وعده توس نو بنی اسرائیل ورفعنا میجر چکړو فوقکم پوس پتوس بن اتورا کوه تور غار قدام ته ویل خذو ونسی ما اغا اتیناکم چې میشتوس تاسو درکړی دی بقوتن په قوت سره تورات په باندې عمل وکي وذکروا یود کئی ما آغا فیه چې پدا شکی محکام دی لعلکم دی وجنا چې تو سے تتقون تقواداری پرزګوري جوړ شي خو تو سجوا کوم یی په کومه شه بنی اسرائیل ډیر بدترین کوم دا بیا ور پسې ناسوارا پیرنګیون انګریزون ثم تولیتم بیا توس بیا سټ وروړاولو دی الله احکام ته من بعد ذالک دین ورسته چې الله با پتوس باندې کوه تور ارچکړو تو سومانه تسلیم شي بیا مو ول چې نه هغه دی دا غدي بیا ناوی ته وی فلولا فضل الله کچرته نوای فضل دی الله علیکم پتوس باندې ورحمتو دی الله رحمت کا پتوس نوای لکنتم خمخابتوس شی وای ګرځیدلی وای من الخاسرین د نقصان مند خلکنا بیا خدای پاک بار خل پتوس باندې فضل وکړو رحمت خدای پاک توس ټول ا دغره د کوه تور په واجب باندې مړ نکړلی بیا لا پاک توس ته مقادر کړلا خو توس بیا داسې منحوس کومی چې هفته پوریز باندې اول پوریز باندې پتوس باندې شکور کړل حرومي حالات ته چې بدا تعالیونه بدا ډینګې شي چې کیم کابون دي دا به نه نسي به تو سو کړل چې هفته پوریز به توس باندې شکور کړل حرومي توس په جمعه پوریز تعالیونه ته ډینګې ته جالینا او د استنې ستنګي د مې روچولې بیا مې نیول وچ نه خو میش خنن نه نسي هفته پوریز باول پوریز بل اور دي نسي این اسم جالینا اشپرم پور یا جیمه پر ورچولی دي خیله جوړ کړل علاوه چې شاد حاصل هو بیا دې نه فرمانای پوهه سره خدای پاک دې نه خنزیرون بيزګیون جوړ کړل حکیم چې نوجوان طبقه وازونون وي ان خدای پاک بيزګیون جوړ کړل حکیم چې مشرون وي په سلويشت کړو ور دولی وي ان خدای پاک خنزیرون جوړ کړل بیا بهر خل سره میانګدل به عقیدل به ټول به ژوندل سره ژړل به
و درې ورځې نه بعد به دی نسل یا ختم شو. د ایس سکیم نسل دا د خنزیرونو بیزوګونو هغه نسل نه ده، دا مستقل خپل نسل ده، د بني اسرائیل ول نسل نه ده. ولقد علمتم بشکا معلوم توست الذين آکسون اعتدوا چې جا تجاوز کړو زیاته کړو منکم د توس نه په سبت اول پورې ایشیا يهوديون د اول ورځ ډېر احترام کو، انګريزون ادویم ورځ ومیږي ماشاءالله په اندي تقلید من راونی ادویم ورځ چټي مې سټینګ اني ولیدو مفتي محمود رحمت الله علیه اجمه ورځ چټي کړی او خصم بیا سره ورډولې کړ به چې تو سه خیله میله جوړ کړې هیله بازی مې شری کړل او گناہ میں پو گناہ نہ وگانا فقل نامی روی لهم دیتا کونو شیطو سے کردتن بیزوگیون خاسئین ذلیل او بلدی شداستی چوا جعل منهم الکردت والخنازیر خدای پاک دینا خنزیرون بیزوگیون جوڑ کرل فجعلناها میش وگرد ولدا خبران نکالن عبرت لیما اغچا دی پورا بینا دیها چه دیتا مخمخسک پاوش موجود وی چه چا گناہ نو کرای وما آغا خلفا چه دینا ورستوی لکا میشتوس چو خورماشی شکلی بدلول په امت نبی صلی الله تعالی وسلم شنشته خو اس په خیر شه برسی حدیث تا چې په خیر شه خدای پاک مسخه د انسانونو شکلینا بدلوي دا بالکل سشته او میشته خدای رسول یو قسم شکلینا سره سیختی انګریزینو میاسي سنو میدا ټول د نیوشه چې چیرته کسه د ژوند کې جل سره یو قسم یا په گل کې وندي ایسه نه خدای پاک دار وشای سام شي شکلینا می بدلاو یو ول ډیره سیناته کې جوړه وسه به سینا فجعلنا حمیر وگردول دا واقعا نکالن عبرت لماغ چه ده پورا بین دیه چه دیتا مخمخ سیو ما خلف دینا ورست سیکوی و موعظتا نو میر نصیحات جور کرو للمتقین پرزگوری خالق دی پورا و اذ یود که آن وقت اخذنا چه میرو خستلا میثاقا کو مضبوط لوز مضبوط وادایتوسنا و رفعنا میرر چکرو پوکا کم پوس پتوز بنا تورا کوه تورغار و دامه تاویل خذو ونسی ما آغا احکام آتیناکم جمیشتو استصدر کری دی بقوتن پو قوت پو تاکات سرا این عمال پونده وکی دی مو پا احکامه بده خیلا بازی خیلا سزای ما کی چال ولا ما جوڑا وی نو مینا گناه تا ما بدلوی لکنن سبو شروع تانون بدل شوی دا رشوت تانون بدل شوی دا دیر گناه تا نو مینا بدل شوی دا خدای وی چی داس ما کئی وذکرو یود کئی ما آغا فی چی پدش صدی تورات سے لعلکم دی وجنا چی توست تکون تکواداری پرزگوری جوڑ شئی ثم تولیتم بیتو سٹور وڑاولو دی اللہ احکام تامین بعد ذالک دینا ورستے فلولا فضل اللہ کچیرتنوی فضل دی اللہ علیکم پتوس بنے ورحمتو رحمت اللہ پتوس نوائی لکنتم خامخابتوس شویوائی من الخاسرین دو نقصان مند خالکنا خدای فضل شو پتوس بنے بیا خدای پاک باج کرائی ولقد علمتم بشکا ملیم دی توستا الذین آکسون اعتدو چی تجاوز تیرا اکراو منکم دی توسنا زیوتا اکراو پتوس شف سبت اول پورے شکوری کرو د کبونه فقلنا میجوتا لهم دیتا کونو توس شئی جوڑ شئی کردتن بیزوگیون خاسئین ذلیل فجعلناها میر وگرد والا داوا کیا جوڑا مکرا نکالن عبرت لما اغ خلق دی پرا بینا دیها چی مخمخ وی دیتا سیک وما اغا خلفا چی دینا ورست سیکوی وموعظتا و نصیحات للمتقین دی پرا دی پرزگوری خلق بسم الله الرحمن الرحیم و انک لن تنفق صحابی ته ویای چې کچره ته هرگز نفقانه کې نفقتنی و نفقات تب تغي چې ته تلش کوي په سره وجه الله رضامندی دی الله الا اجرت علیها تو ته پابن اجر در کول شي حتی ما تجلو فی امراتک کیم خشان چې ته خپل د پخلو شي چوینی خشان ور کوي اب نه خدای پاک ته اجر ثواب در کوي قال قلت دای بیا وی چې موته چې یا رسول الله زه خو به ډېر ملګری نه ورسته پوته شو بیا دوم برا کوي ته چې ډېر خلک په تو پواجه باندې zarar حاصل کوي په تو شه به راغیږي او ډېر خلک په داسې چې بار خلک تو دفاع وکړو او تو ملاتړ وکړو اوبه تو پواجه باندې دوی ته خیر رسیږي بیا دی وجنا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا خبره ته وکړه چې هجرت ایس مکه مکرمه نه ورسته بل هیڅ نشته فرض هجرت نشته البته سنت طریقه من اسرائیل چې دلته مو دین ته نقصان رسی مو د نیو دولت ته زون ته نقصان رسی بیا کسرای لوټ شیا پاش ایس قسم خبران دو ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي دنمو عبدالرحمن ابن صخر او په جاهلیت سیدنمو عبدالشمس ابو هریره ځکه ته ویای چې دته به بهر حال پښه ډیر خوان ورکول ځکه نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ته ویل چې ابو هریره او د پښه ولا سکه دا
दाई फरमाई काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन अल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम खुदाय तू सीरते ता न कसी जिदा से खुला या दासिया वला इला सूरकुम ने तू सूरत तक कसी वला कि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम खुदाय तू से जरेता तू अमले तक कसी मतलब दा चिनियात आगा ताल्लुक दे जड़ सरा लरी ज़ाहिरी अमाल मीन जवदास मुडेर शौ करलो वो जड़ तरफ नजर आसवें च मुतहलक च शौ यई ए दिल मुंजा है इसके समय बार नष्टा उदे बिन खुदाई पाक अजर न दर कवि द्वारा का तवक्का खु पुरेगा तरीका बाहर खलफा बिन खुदाई पाक तू ता ढेर सदर कवि आ ढेर सवेर कवल सरे दी ए जन्नते वर कवल दी आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन तय्यबीन ताहिरीन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।